السلام علیکم. د سوشل میډیا په وجه باندې هر څه ډیر ښکاره شو او مخکې خو به صرف یو پی ټي وي چینل او یا اخبار او هغې له به اشتهارونه ورکړو د چینلو له هم چې د اشتهارونو لالچ ورکړي نو بیا هغوی غلطیانې د حکومتونو نه ښیي خو د سوشل میډیا په برکت هر څه اوس بار راځي. سهار مې یو پوسټ کتو چې په هغې کې دا دي د سوی ندرن ګیس والا د کرکټ ټیم دپاره د اوګرا نه د فنډز اجازت اغوستی و. اوګرا چې دا هغه د آیل او د ګیس ریګولیټري اتارټي ده، دوی چې په بیلونو کې اضافه کوي یا په ریټ کې اضافه کوي نو هغې اجازت به ته د اوګرا نه هلې. نو هغوی ورته وایي چې د سپورټس دپاره موږ ته یو 30 کروڑ روپۍ پکار دي او هغوی ولا د 6 کروڑ 80 لاک روپو اجازت ورکو. نو را روان د ګیس په بیلونو کې به د سوی نادرن د کرکټ کلاړیانو دپاره 6 کروڑ روپۍ 6 کروڑ او 80 لکه روپۍ هم ستاسو د جیب نه وباسي. ځان ورته ټینګ کې څو پورې چې اوده دا ظلمونه به برداشت کوې. کشمیریان غیرتمن وو، هغوی راپاڅېده، خپل حق یې وغوښتو ځکه چې ډېر خلک د ډنډې په ژبه پوهیږي. هغوی د ډنډې ته ودرېده او الټی جواب ورکو کشمیري عوامو. نو هلته په 3 روپۍ یونټ دی او اوړه هم ورته ارزان دي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.